जी वकार साहब, वकार अहमद खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, सासू इंतहाई मशकूर मा چې تاسو مالا په یو اهم مسلې باندې د خبرو کولو اجازه راکو جناب سپیکر صاحب. په 14 اگست باندې یو طرف ته خلکو جشن ازادي مناواله او زمونږ د سواد یو خاندان چې د واده په سلسله کې تله او په پسې د هغوی په خاندان باندې کربلا جوړه شوه. جناب سپیکر صاحب په یو ټرک باندې ګرنیټ یا بم ورغوزار کړی شو، په هغې کې 14 کسه شهیدان شو. جناب سپیکر صاحب دا انتهایی ظلم دی. زما ستاسو په توسط د مرکزی حکومت او خاص کر د صوبایي حکومت نه دا خواست دی. رابطې وزیر اعلی صاحب کړي دي، خو یوازې په رابطو دا خبره نه کېږي چې په هغوی چې کوم قیامت راغلی دی پکار ده. زه دا نه وایم په مینار پاکستان کې زموږ د یو خور سره کوم ثانیه پېښه شوې ده، هغه چې ده د هغې زه مذمت کوم، خو په هغې چې میډیا تر اوسه پورې څومره لګیا ده، نو دا زموږ د دې خلکو دا وینه ولې دومره سپکه ده د پښتنو چې هلته کې 14 خلک کسان د یو کور شهیدان شو، بچي زنانه ماشومان شهیدان شو. نه وزیر اعظم صاحب د هغې ایکشن واغستو، نه منیسټر صاحب د هغې یو منیسټران صاحبان لګیا دي په نورو خبرو کې. پکار دا ده چې د هغوی باندې پوري طور زموږ د دې انټریکشن یو کمیټي هم د جناب سپیکر صاحب منیسټران صاحبان ناستې پکار ده چې د دې وپد لاړ شي هلته کې د هغوی دا درسي وکړي، هغې خلکو ته هغه دغه میلاو شي دا په سر لاس کې ښودی چې موږ الریډي د دهشتګردۍ متاثره خلک د سواد دهشتګردۍ والي دی. جناب سپیکر صاحب ډېر ظلم او زیاتی شوی دی. د هغوی دا درسي دي وشي او هغوی له دې شهدا پیکج ورکړی شي، د هغو سره دې رابطه ورکړی شي. زموږ وزیر اعظم صاحب، زموږ صوبایي منیسټران صاحبان د دې ځای نه د یو وپد لاړ شي هلته کې. جناب سپیکر صاحب ډېر ظلم شوی دی، ډېر زیاتی شوی دی او پرزور مذمت کوو د دې او پکار ده چې د دې تپوس وکړی شي. جناب سپیکر صاحب ډېره مهرباني. سردار خان صاحب ورغی امجد صاحب، سردار خان صاحب خبرو کې تاسو کړی. جناب سپیکر صاحب شکریہ. سپیکر صاحب په صوبه سن کراچۍ کې چې کوم واقعیت شو دی وقار خان باغې باسو کو، خو افسوس دی چې موږ د عمل چې دی هغه د دهشتګردۍ د لهر نه موږ غواړو چې د صبر تحمل نه کار والو او هغه دغه د دهشتګردۍ هغه مخنیوی وشي، روکتام وشي او موږ ته سهولت، انساني جان ته سهولت فراهم شي. خو په صوبه سند کې چې کوم واقعیت شو دی ذاتي دا د سواد زما د کلي زمونږ د خاندان سره وابسته دي، زمونږ رشته دار دي. افسوس دی چې د واده په خوشحالۍ کې په هغه پروګرام کې هغه په یو ګاډي کې ناست دي، بیا افسوس دی چې د ازادۍ 14 اګست ورځ او د یو ماشوم په دې مخ باندې د پاکستان جنډا نشانه د بچو او د خواتینو هغو ته یو ګرنیټ ارتاوال یا مواد ارتاواله او هغه تباه کول، هغه د پاکستان په روایتو د پښتنو د انسانانو نشته چې زنانه قتل کوي یا ماشومان قتل کوي. بھرپور موږ د دې مزاحمت کوو د دې ایوان د طرفه. او جناب زما یو عرض دی زموږ سره د دې معزز ایوانو صوبایي رابطه قایمه کمیټي ده چې هغه تاسو هغې له سپیشل منظوري ورکوئ، هغه د وزیر اعلی حسن سره میلاو شي او باقاعده په دې باندې هغه غمرازي د کور والا سره وکړي او په دغه کې وزیر اعلی سره میلاو شي او دا تفتیش انکوایري وګوري. زه ښه پوهېږم په دې موږ هر سړی پوهېږو چې د انکوایري سرته نه رسي، خو د دې دپاره خیبر پښتونخوا حکومت یو سپیشل عرض کومه چې تاسو سن حکومت ته سفارش وکړئ او دې له جوډیشنل انکوایري کیږي چې دا تحقیق وشي چې دا ظلم چا کړلی او नेगतो रखजई साहब और तासु जवाब आखिर के थैंक यू जनाब स्पीकर साहब. जनाब स्पीकर साहब स्वाद के वाक़े पे हम सब गमज़दा हैं, लेकिन मैं अपने भाइयों को बताना चाहती हूँ कि वज़ीर आला सिंध ने इस पर ऑलरेडी नोटिस ले लिया था और शुहदा पैकेज भी उनको मिल गया था और 2-2 लाख रुपए जो ज़ख्मी थे उनको भी मिल गया था. जो उसमें हमारे अमजद साहब जो हैं स्वाद के वो गए थे और बाकायदा वज़ीर आला साहब से उन्होंने मुलाकात की थी, हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं. सर मैं जो बात करना चाहती हूँ, मैं तो ये वैसे इनकी इतला के लिए बात की है कि वहाँ पे वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया है.